څو ورځې وړاندې پښتون ډیجیټل پېښور کې د جاري ځینې منصوبو په حواله یو رپورټ وړاندې راوړی و. په دغه رپورټ کې په پېښور کې د حیات آباد فیز 4 کې چې کوم واکینګ ټریک دی د هغې په حواله څه فیکټس اینډ فیګرز مخې ته راوړي وو چې 7 اربه روپۍ پرې لګېدلې دي، خو بیا هم دغلته ځینې جنګلې ماتې دي او په دغه حواله د کمی بیشي خبرې اترې شوې وې. دغه شانتې چې کم د منشیات عادي خلک دي د هغوی د بیا ودانۍ حوالې سره چې کم پروګرام روان دی نو د هغې په حواله هم خبرې اترې شوې وې. بهرحال بیا کمشنر ریاض مسعود صاحب چې د پېښور کمشنر دی هغوی تردیدي بیان د دې خبرې مخې ته راوړه چې دغه منصوبه د 7 اربه نه ده بلکې په دې باندې 34 کروړه روپۍ لګېدلې دي. کمشنر پېښور ریاض مسعود صاحب وویل چې زه رضاکارانه توګه دغه منصوبو کې کار کوم او اصل کې دا د سوشل ویلفیر منصوبه ده. خو دغه ډېر زیات د ستاینې وړ یو ګام دی، خو د دې په حواله د فیکټس اینډ فیګرز په میدان کې ځینې تېروتنې شوې وې او دغه شانتې د هغې سپیناوی وشو. خو بهرحال چې کوم دغه رپورټ و د پوش علاقې حیات آباد هلته چې کوم واکینګ ټریک دی نو په هغې کې دغه تېروتنه شوې ده چې 7 اربه روپۍ یادې شوي دي. پښتون ډیجیټل په حیث د یوې اداره د دغه خصوصي رپورټ حوالې سره په هغې کې چې په فیکټس اینډ فیګرز کې کمې تېروتنې شوي دي نو د هغې په حواله بالکل کلک معذرت کوي. یو ځل بیا پښتون ډیجیټل په حیث د یو اداره که د چا هم په یو خبر باندې چې په هغې کې څه تېروتنه وي دل ازاري شوي یا ګڼي چې سپکاوی شوی دی نو بالکل معذرت کوي او دغه اصول د جرنالیزم دغه به پښتون ډیجیټل قایم ساتي.